د عیسی علیه السلام یو امتی دی کنه. اوس د بعضی انسان په یو کار کې خیر نه وي، لکه بعضی زنانه ما تکالو کې یره جی یو فلانکې رشته ده او یو نوجوان یو الګ دی هغې سره چې کوم دی زما محبت دی او هغه الګ دا زنانه یادوي، نو موږ ورته وایو چې الله پاک په اسمانونو باندې دا ټولې فیصلې کړي، په خپل تقدیرونو باندې راضي شئ، صبر کوئ، برداشت کوئ، وخت انتظار کوئ. دا ټولې مسلې باندې موږ بې صبره یو. دا سعودي عرب ته ولې لاړ شي؟ بې صبره یو. الله چې کوم روزي ما تعالی دلته راکوي موږ په دې شکر نه ادا کوو، صبر نه کوو. اچانک سمې ډېرې کم سمې ډېرېدل نشته. اما محترمو وی په تقدیر چې دې څه لیک وي بل به نه شي، کومه شپه چې دې په ګور وي کور به نه شي. په تقدیر چې الله ستا دپاره کومه روزي لیکلې ده په ایمان وی یو دانه ترې نه زیاته خوړی شي، نو چې نه شي خوړی نو سعودي عرب او دوبۍ او فرانس او جرمني ته پکې څه ضرورت؟ دا زمونږ کمزوریانې دي، دا زمونږ په خپل الله باندې نعوذ بالله یقین کمزوري دی، په خپلو مټو باندې ځان ته نعوذ بالله خدایان وایو. د رزق واده چا کړې ده؟ چا کړې ده؟ الله د رزق واده کړې ده. تا ته سعودي عرب او دوبۍ او فرانس او جرمني نه دی یاد کړی، تا ته وی خپل همت او محنت کوه، همت محنت کوه. وړه غونته کې مرغۍ سار وختي زما محترمو د جالې نه پر کی او ماښام ډکه ججوره واپس جالې ته راشي. ډکه ججوره. نو دا امتی د دې ډېره زیاته ښایسته ښځه وه، ډېره حسینه وه، د ورسره ډېر محبت او وفات شوه. چې وفات شوله دا به زما محترمو هر ټیم به د خپلې بیبي په قبر باندې پروت و جړل به. عیسی علیه السلام په دې لاره باندې تېرېږي، دی وکته ورته وی هلکه څه چل دی؟ ویله چې زما د خپلې بیبي سره ډېر محبت او وفات شوله او ای عیسی روح الله تعالی خو الله دا معجزه درکړې ده چې ته مړي را ژوندي کې او کدا کور والا دا بیبي دې زما را ژوندی کا، زما زندگی به آباد شي، زما زندگی به ښایسته شي، زما ژوند کې به سکون او راحت راشي. عیسی علیه السلام ورته فرمایي ګوره الله په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي، دې کې به خیر وي. بس چې مړه شوه خبره ختمه. یو جنۍ ستا قسمت کې نه وه بل چاله ورکه، دې کې به خیر وي. الله پاک زما محترمو دا ټول قسمتونه الله پاک په اسمانونو د دې فیصلې کړي. یو جنۍ د بل په قسمت کې، یو هلک د بل په قسمت کې وي او ته هغې پسې پیرانو او زما محترمو. نو دغه نوجوان جړا فریاد کول، عیسی علیه السلام ورته ډېر دغه وکړو چې په دې کې به دې خیر وي، پرېږده بس. نه کنه جی، نه کنه جی، نه کنه جی چې دا خو کور والا او دا بیبي زما را ژوندی شي. عیسی علیه السلام دعا وکړه او بیبي را ژوندی شوه، ډېره زیاته ښایسته وه. چې را ژوندی شوه دا ورسره په قبر کې ناست دی. عیسی علیه السلام لاړو، دا د خپلې بیبي سره خبرې اترې کوي، خبرې اترې کوي. په دې کې د نوجوان له خوب ورغی، د خپلې بیبي په غېږه باندې سر کېښوستو، اوده شو په قبر کې. او زما محترمو بار د بادشاه زوی داسې روان دی، د بادشاه زوی. نو چې کله هغه قبر ته رانږدې شو، دا حسینه جنۍ وکته او د جنۍ د بادشاه زوی وکته. نو زما محترمو روغ غونته کې د دې خاوند سر یې د دې پتون د دې خپل د دې غېږې نه ښکته کړو، په ځمکه خاورو کې اوده و او د بادشاه زوی سره لاړه. چې لاړه او چې دا راپاڅېدو او ویې کتل چې هلکه ښځه مې څه شوه، بیبي مې څه شوه. زما محترمو کور والی نشته، دا مکاره دنیا، دا مرداره دنیا، دا لعنتي دنیا، دا بې وفا دنیا، د دې مور او پلار بې وفا، د دې ښځه بې وفا، د دې بچي بې وفا. زما محترمو تش توقړ ورته نه رواني. نو دا چې راپاڅېدو نو هغه قدمونو باندې روان دي چې دا کم طرف ته دا قافلې والا تللی دي. نو چې تله نو د باچا محل ته ورسېد. اوس هلته واده دی، د واده پروګرام دی. همدغه جنۍ اوس د باچا زوی ته ودیږي، دې دلته نه ورمنډه کا، څه کوئ؟ دا زما ښځه ده، زما بیبي ده. همدا خپله بیبي وی دا لیونی دی وی وهی وی همدا خپله بیبي وی دا لیونی دی وی وهی، دماغ یې خراب دي، خلکو پرې راباندې دا مردار.
بیا زما محترم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو ته څه چللې ویل چې هغه بیبي خو به بل طرف ته لاړ وای ما درته نه ویل چې دی کې به خیری وای زه بس اسیم لاړ خو دعا وکړه چې واپس اوس الله مړ کی وای اوس الله واپس مړ کی نو رونو په خپل قسمتونو باندې راضي شي صبر کوئ برداشت کوئ د دې خلکو په خبرو کې مه راځئ اما محترم زمونږ نارینه غریبانان خو سکتلی نه او نن سما خو الکان د جنکو په خبرو کې زما محترم आवाज وته نری کی دا غریب خو ساده ګولي پیکیجونن پکې پیسې مختصر کوي او چې بازار پويږي خطاوان نقصان کې راوستي څومره بربادي تباہی طرف ته زمونږ نوجوانان دا نسل روان د دې لپاره هیڅ علاج نشته هیڅ فکر نشته ورونو درخواست کوم چې ان شاء الله العزیز دغه زړه د الله کور دی د دنیا د مخلوقات او د انسانانو د خزي محبت په خپل ځای د بچو محبت په خپل ځای د مور پلار د رشتہ دار محبت په خپل ځای زه د دانیم چې دې سره محبت مکوا ور سره خو د دې ټولو محبتونو نه به زیات محبت زمنګ په زړه کې د چاوي आवाज امرانه کو د چاوي الله چې کله داسې وا نو زما محترم مون کامیابی او که داسې نه وا الله قرآن کې فرمایي د مرګ نه مخکې زما عذاب ته انتظار کو اما عذاب بدر باندې